الله تبارک وتعالى د مشرکانو په شرک باندې رد کولو نه بعد ټولو انسانانو ته دعوت ارشاد فرمایل چې الله سبحانه وتعالى تاسو را بلی دار السلام طرف ته، جنت طرف ته، د سلامتیا کور طرف ته، او هدایت کوي چاته چې وغواړي د لارې نیغي. او بیا کم خلک چې نیغې لارې ته راشي د هغوی فضیلت بیان فرمایل چې کله خلک نیک عمل وکړي نو الله تبارک وتعالی د هغې جزا او بدله نیکه بدله ورکوي، ښه جزا ورکوي. وزیاده لفظ ارشاد فرمایل للذین احسنوا الحسنى، کم خلق چې نیکی وکړه، احسنوا نیکی وکړه، حسنا دا غوی بدله چې دا ښه ده، نیکه بدله ده د نیکی. وزیاده او زیات هم دا غي الله تبارک وتعالی ورکوي. وزیاده نورم زیات ورکوي. دا زیات نه مراد څه شی دی؟ دی آیت نمبر 26 کې دی. الله تبارک وتعالی د نیکی بدله په نیکی او بیا ورسره وزیادتن او زیاتم ورکوي. نو چې کله دا آیت مبارکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان فرمایل، د دې په تفسیر کې ارشاد فرمایل چې وزیادتن مراد چې دی کله جنتیان جنت ته ورسی او د جنت هغه نعمتونو نه مستفید شي او د جنت هغه د سکون او د اطمینان او د راحت او د عافیت نه ډک ژوند وګوري او په خپل قسمت باندې رشک او فخر وکړي او د الله تبارک وتعالی په دې نعمت باندې خوشاله شي، جنت ته ورسی، جنت هغه نعمتونه وګوري، بیا به دوی ته وینا وشي چې اوس تاسو ته د ټولو نه لوی نعمت چې دی هغه تاسو ته ملاویدونکي ده د الله تبارک وتعالی د طرف نه. جنتیان به ورته په جواب کې وایي چې اوس کوم نعمت داسې پاتې دی، موږ الله تبارک وتعالی د عذابونو نه وساتلو، د جنت دغه عزتونه، رفعتونه او عیش و عشرت او آرام او جنت دا محلات او دا ټول نعمتونه الله تبارک وتعالی مونږ له راکړو، اوس څه شی پاتې دی؟ نو په دې کې به ناګهانه حجاب اخوا کړی شي او د الله مالک سبحانه وتعالی دیدار به جنتیانو ته نصیب شي. او دغه د جنتیانو د چې کله د رب کائنات د حسن و جمال دیدار نصیب شي نو یقینا د دین لوی نعمت هغه د یو مؤمن مسلمان د پاره بل نه وي چې په خپل سترګو باندې د رب کائنات هغه جمال او حسن و جمال باندې د دې نظر پریوزي. د دین لوی نعمت هغه بل نشته وي. نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې للذین احسنوا، هغه کسان چې نیکوکار دي، نیکی کوونکي دي. یو خدای چې د نیکی په بدله کې ورته حسنا نیکی ملاويږي، وزیادتن زیادت ورته ملاويږي، د رب کائنات دیدار به ورته ملاويږي. څومره لوی سعادت دی! الله رب کائنات د خپل فضل او کرم سره موږ او تاسو ته هم خپل دیدار د جنت هغه نصیب وګرځي. او بیا الله تبارک وتعالی دا او فرمایل چې د جنتیانو په مخونو باندې با ذلت او رسوایی او توروالی دا بنی. نو چې کله د جنتیانو ذکر او فرمایل شو ورسره د جهنميانو د پاره وعید ذکر دی او نیکوکارو د پاره د جنت هغه نعمتونو ذکر راغی. نیکوکارو د پاره د رب کائنات د زیارت بشارت ورول شو او نیکوکارو د پاره د جنت د نعمتونو تذکرہ او بشارت ذکر شو.
ورپسې د بد عمل کوونکو دپاره چې کوم دی د هغې سزا ذکر کیږي چې کله هم د نیکوکارو دپاره جزا ذکر شي نو بد عمل کوونکو دپاره سزا ذکر شي ترغیب دی نیک عمل کولو والا د رب کائنات د دیدار نه مستفید کیږي نیک عمل کولو والا د الله تبارک وتعالی د طرف نه میدان محشر کې د مخونو چې کوم توروالی دی ذلت دی رسوایی دی د هغې نه بچ مخونه به وجوه یومئذ مسفره خوشحاله به سپینې به ضاحکة مستبشره خندیدونکي او زیری ورکړی شوي وي دوی ته زیری حاصلونکي وي او ووجوه او سمخونه به داسې وي علیها غبره په هغې باندې ګرد و غبار وي ترهقها قطره په هغې باندې تیارې راخورې وي اولئک هم الکفرة الفجره دا دغه کافرانو فاجران نافرمانه خلک وي نو چې کله هم د قرآن کریم انداز داسې دی چې کله هم نیکوکارو ته په نیکۍ باندې جزا ذکر راشي د نعمتونو ذکر راشي نو بد عمل کوونکو ته عذاب او د وعید او د زجر او تنبیه وي نو فرمای والذین کسبوا السیئات او کوم خلکو چې وکړل بد کارونه جزاء سیئه نو بدله د بدی بمثلها پشان د هغې دی وترهقهم ذله او خربشي په دوی رسوایی اولئک ما لهم من الله نبوي دوی د پاره د الله نه من عاصم سوک بچ کولو والا کانما اغشیت لکه چې اغوستل شوي وي وجوههم د دوی مخونو ته قطعا من الليل ټوټې د شپې مظلمه تیارې تورې تیارې اولئک دا خلق دی اصحاب النار دوزخیان دی هم فیها خالدون دوی پاغی کی ہمیشہ وی والذین کسبوا السیئات کوم خلکو چې کړي وي بدی د رب کائنات څومره حکیمانه عادلانه مشفقانه او د رحم و کرم او د محبت نه ډک نظام دی د رب کائنات په خپلو بندگانو سره نیکی چې څوک وکړي صرف اراده وکړي د نیکی الله رب کائنات خپل ملائکو ته وایي چې دا اولی کوي په نیکی باندې په نیکه اراده باندې په نیکو عزایمو باندې نیکو جذبات او احساساتو باندې هم الله رب کائنات هغه فوراً فرشتو باندې ولیکي او چې کله ولیکل شي او دا مؤمن لګیا شي هغه نیک عمل سر ته ورسي نو الله رب کائنات بیا د نیکی بدله صرف نیکی سره به نه ورکوي من جاء بالحسنة فله 10 امثالها 10 ګنا زیات د هغې اجر ورکوي او بلکې نبی علیہ السلام چې کله وفرمایل زما امت ته نورم زیات کړي نو الله رب کائنات فرمایل والله یضاعف لمن یشاء الله رب العالمین چې چاته وغواړي بے شمار کی والله یرزق من یشاء بغیر حساب بے حساب ورکی تر دې پوری حدیث پاک مفهوم دی چې یو کجوري برابر صدقه یو کسو کی او اخلاص ورپسې زیات وي الله رب کائنات دغه اجر او ثواب زیاتې تر دې پوری چې د احد د غرونو عمره د صدقې اجر او ثواب د ملاويږي نو څومره لوی د الله رب کائنات هغه مشفقانه او د رحم و کرم نه او د مهرباني نه ډک قانون دی د الله رب کائنات نیکی لا کړی نه وي صرف عزم او اراده د نیکی وکړي هغه ولیکلی شي او چې کله د ګناه اراده وکړي نو د ګناه اراده چې وکړي نو الله رب کائنات فرشتو ته وایي چې دا عمل کوي او چې کله هغه اراده پرېږدي خبره ختمه شوه او چې کله ګناه وکړي او فورا ورته الله را یاد شي استغفار وکړي نو الله رب کائنات هغه ګناه میټاو کړي تر دې پورې چې د ملائکو د ذهنونو نه هم هغه میټاو شي او فورا چې د ګناه نه بعد یو نیکی وکړي ان الحسنات یذهبن السیئات نیک اعمال د ګناهونو هغه چې دی میټاوي څومره ښکلی قانون د الله رب کائنات دی د یو نیکی چې کله بدله ورکوي نو 10 چنده زیات ورکوي والله یضاعف لمن یشاء بعضو ته چې څومره غواړي الله رب کائنات زیاتوي او چې کله ګناه وکړي والذین کسبوا السیئات چا چې وکړل بد کارونه جزاء سیئة بمثلها صرف د ګناه په مقدار کې وته د هغې ګناه هغه وبال او سزا ورکوي هغه 10 چنده نه ورکوي بلکې جزاء سیئة بمثلها خو بیا هم د ګناه نه حسد دومره وي ګناه خو ګناه وي که هغه کبیره وي که صغیره وي توبه ایستلو سره یو سړی توبه وباسي نو کبیره ګناه کبیره نه پاتې کېږي بلکې هغه معاف شي
بلکې یبدل الله سیئاتهم حسنات په نیکو باندې بدلیږي او چې توبه یو سړی وباسي نو کبیره ګناه کبیره نه پاتې کیږي او چې کله سړی توبه نه وباسي په مخ لګیای نو صغیره ګناه صغیره نه پاتې کیږي بیا کبیره وګرځي نو لہذا کثرت سره استغفار او د توبې اهتمام کول پکار دی نو د ګناه نه حسد داري وترهقهم ذله خرب شي په دوی رسوایی ګناه چې دغه ذلت او رسوایی طرف ته انسان بوزي ما لهم من الله من عاصم نبوي دوی د پاره څوک د الله نه سوا د الله نه څوک بچ کول والا او بیا داسې شي کانما اغشیت وجوههم داسې بخکار چې چا خورکړ وي د دوی په مخونو باندې قطعا من الليل مظلمه څنګه چې د شپې ټوکړي تیاروي ټپه تیاروي داسې بخکار چې دوی په مخونو باندې چا تیار راخکړي شوی وي د شپې یو ټوکړه د دې په مخ چا راخکړي شوی وي نو دا څوک وي اولئک اصحاب النار دوزخیان به وي هم فيها خالدون دوی به پاغي کې همیشه وي الله رب کائنات د دوزخیانو او د جنتیانو دوانو مثال موږ ته ذکر کوي او دعوت فکر را کوي والله يدعو الى دار السلام اے ایمان والو دار السلام طرف ته یعنی جنت طرف ته د نیکی طرف ته چې رجحان کوي د خپل د نفس محاسبه کوي چې 24 غنټې ژوند کې اکثره حصہ د الله رب کائنات په فرمانبرداري کې په اطاعت کې د الله جل شانو په محبت کې تیر شي او د الله رب العزت د نافرمانی نه د معصیت نه د ګناه نه پاک تیر شي نو څومره یو لمحه چې د یو مؤمن د الله تبارک وتعالى سره په تعلق کې په محبت کې او د ګناه نه بچ کېدو کې تیر شي د پاکۍ په حالت کې د طهارت په حالت کې ظاهري او باطني تیر شي دا دغه لمحه او دغه شپه او دغه ورځ چې کوم بغیر د ګناه نه تیر شي د یو مؤمن لپاره د ډېر لوی د خوشحالۍ او د سعادت لمحه وي چې کوم لمحه د ګناه نه بغیر د الله په ذکر او فکر کې تیر شي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك